که یو زنانه سیلز ګل جوړه شي او په خپل مسکان سره ګاګ ځان طرف ته متوجه کوي، نو دا څه شی دی؟ دا ازادي ده او دا اعزاز دی او دا څه شی دی؟ دا جدت پسندي ده. جدید خلق شوی مونږه، دا د ځان دپاره ازادي ګڼي. عجیبه خبره ده یاره. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت حیاتهم فرمایي وایي د دې نوی تهذیب داسې عجیبه غونده کې فلسفه ده. وایي خپلو الفاظو کې وایي که نه چې یو ښځه په خپل کور کې د خپل خاوند دپاره د خپل ساس سسور دپاره سخر او خواښې دپاره روټۍ تیاره کړي او د خپلو بچو په خپله خدمت وکړي، دې ته دوی څه وایي؟ وایي دا خو قید دی، دا خو جیل دی. صحیح ده؟ دا څه شی دی؟ جیل دی. دا زنانه په څه کې ده؟ په جیل کې ده. دا په جیل کې ژوند کوي. خو که چېرته دا زنانه هغه جهازونو کې چا کار کوي، څه ورته وایي؟ ایر هوسټر ورته وایي. که څه چې هغه جوړه شي او په زرونو خلکو د انسانانو دغه حوس په نظر نه تیریږي او هغوی ته هغه خوراک ورکوي او هغوی ته اوازونه کوي، هغوی ته خبرې کوي، د هغوی په مخ کې په یو سپیشل ډریس په هغې کې تیریږي، نو دا څه شی دی؟ دا جدت پسندي ده. موږ جدید شو. جدید یاد وساتئ. دې ته څه وایي؟ دې ته دوی ازادي وایي. که چېرته په کور کې د خپل مور او پلار دپاره او د خپل بچو دپاره روټۍ تیاروي، خپل خدمت کوي، نو دا څه شی دی؟ دا جیل دی. دا د دوی دپاره ذلت دی. خو که چېرته دا جینۍ دا څه شي؟ سیل ګرلز دا جوړه شي او په خپل مسکان سره، په خپله خندا پیشانۍ سره، په خپلو هغه دغه سره ګاګ ځان طرف ته متوجه کوي، ګاګ راولي، نو دا څه شی دی؟ دا عزت دی، دا اعزاز دی د دوی دپاره. عجیبه غونده کې خبره دی. او که دغه زنانه دا بیا په آفس کې ولګي، نو په خپل ناز و انداز سره به خپل افسران ځان طرف ته متوجه کوي. یار افسوس، دا ځان دپاره اعزاز ګڼي، دا ځان دپاره عزت او ازادي ګڼي. انا لله و انا الیه راجعون.